بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العقل فهو سبب للعلم. وأما العقل دي وي هرچ عقل دي فهو سبب للعلم أيزنا، نو عقل هم د علم د پارا سبب دی. عقل هم د علم د پارا څه شی دی؟ طالبانو دیزی ته سوچ کوئ، دلته مراد د عقل نه ګورا دلیل عقلی دی. کوم دلیل دی؟ دلیل عقلی سمان یعنی هغه دلیل چې په سبب د عقل سره خلق د هغې ادراک کوي، هغه دلیل چې منسوب دی عقل ته. نو دلیل عقلی چې دی دا هم یو سبب دی د اسبابو د علم نه. طالبانو دیزی کې د عقل تعریف پکار دی چې موږ او تاسو یو ځل عقل وپیژنو چې عقل چاته وایي. نو د عقل اطلاق په یو څو معناګانو باندې کیږي، په یو څو معناګانو. د عقل اطلاق کله ناکله کیږي په معنا د عقول عشره سره. عقول عشره مخکې موږ واضحه کړي. د عقل اطلاق کله کیږي په نفس ناطقه باندې. په چا باندې کیږي؟ دا حکما حمقاوی د دوی یو رایه ده او نظر دی، وی دا کل ممکنات چې دی وی دا الله تعالی نه دی پیدا کړي دی. عقول باره کې خبر ته کوم، وی کل ممکنات الله تعالی بذات نه دی پیدا کړي، وی ځکه الله تعالی واحد دی او ممکنات کثیر دی. نو کدا ټول الله تعالی پیدا کړي نو لازمیږي صدور د کثیر بما هو کثیر د واحد بما هو واحد نه، او صدور د کثیر بما هو کثیر د واحد بما هو واحد نه په جهت واحده سره دا باطل دی، داسې نشي کېدلی. نو دی وی چې علت یو وي نو معلول به یو وي، او چې معلولات ډیر وي نو علل به هم څه شی وي؟ معلولات ډیر و علل به ډیر وي. نو دی وی الله تعالی واحد دی، نو دنه به واحد صادریږي، نو یو به د الله تعالی نه صادریږي. بس و الله تعالی را اولګي د عقل اول پیدا کړ. دی وای نو چې الله تعالی عقل اول پیدا کو د دن عقل اول صادر شه، نو دا صدور د عقل اول د الله تعالی نه دا په تقاضا ذاتی سره دی. د الله تعالی ذات تقاضا د وجود د عقل اول وکړه، او په اقتضا کې دا قانون دی چې مقتضا به دا چې دی د مقتضا نه د مقتضی نه متخلف کیږي په زمانه کې. نو په دې معنی چې په کومه زمانه کې وی الله تعالی وو موجود، نو دغه زمانه کې عقل اول هم ورسره موجود و. نو دوی وی عقل اول او الله تعالی دواړه قدیم به زمان دي. زه په خوانه چې الله تعالی او نو عقل اول و، ځکه عقل اول د الله تعالی نه صادر دی په چا سره؟ په تقاضا ذاتی سره. نو چې د کوم وخت نه الله تعالی او نو عقل فعال عقل اول مو، او دغه عقل اول چې دی دا حادث دی، قدیم به زمان دی او حادث به ذات دی. طالبه څه شی دی؟ قدیم به زمان دی، قدیم به زمان او حادث به زمان چاته وي؟ طالبه قدیم به زمان دی ته چې په ټولو اجزاو د زمانه کې موجود وي، یو جز د زمانه هم ورنه نه وي خالی. او حادث به زمان دی ته وي چې په یو جز د اجزاو د زمانه کې نه وي او په بل جز کې پیدا شي. نو موجود د دې وجود د دې مسبوق بالعدم وي. څه شی وي؟ مسبوق بالعدم څه معنا؟ الا یو وخت نو او بیا را پیدا شدی ته مسبوق بالعدم وي. نو چې کله مو دا خبره ځان سره یاد کړله نو دوی را لګیږي، دوی وی دا عقل اول دا قدیم بالزمان دی. څه شی دی؟ قدیم بالزمان ولې دی؟ ځکه په ټولو اجزاو د زمانه کې څه شی دی؟ خو طالبه قدیم حادث به ذات دی. حادث به ذات دا دی ځکه چې د دې وجود خپل نه دی، وجود د دې چې دی دا خدای تعالی ورکړی دی.
وجود ورته الله تعالی ورکړی نو قدیم بذات بزمان شه او حادثه بیا وی دا عقل اول راولګې د طالبه دی عقل څه شی پیدا که عقل ثانی پیدا که فلک اولی پیدا که دو شیانې پیدا کړه عقل اول څه شی پیدا کړه عقل ثانی او فلک نو کته وی چې تا خو اوس دا خبره وکړله چې هلکه د یو شي نه دو شیان نشي صادرېدلی نو څنګه د عقل اول نه چې دی څوک صادر شو فلک اول هم او عقل ثانی هم نو دی وی د عقل اول لره دوه حیثیت دي دو جهت دي دی لره جهات مختلف دي یو جهت ته دی د معلولیت دی او بل جهت د علتیت دی په جهت د علتیت سره څه شی پیدا که طالبه اله چې دا خپل علت دی نو په جهت د علتیت سره عقل ثانی پیدا که نو دا جهت د علتیت اشرف هم دی او عقل ثانی مشرف دی عقل اشرف دی نو د علتیت په حیثیت باندې عقل ثانی پیدا که او بل جهت د معلولیت دی وای د معلولیت په حیثیت باندې فلک اول پیدا که دا موږ چې ویل چې د یو شي نه دوه شیان نشي صادرېدلی نو هلته هم قید پکې ولګو چې د جهت واحده نه نشي صادرېدلی د یو جهت نه نشي صادرېدلی او دلته د عقل اول نه دوه شیان صادر دي خو جهتونه څه دي په جهت د علتیت عقل ثانی پیدا کړی او په جهت د معلولیت باندې فلک اول پیدا کړی دا سلسله هم داسې روانه وه انت ورسېدله تر چا پورې تر عقل عاشره پورې دی عقل عاشر ته بیا دوی عقل فعال وی فعال صيغه د مبالغې ده کنه ډیر فعال نو بیا دوی عقل عاشر ولګېده نو د دپاره ډیر جهتونه دي یا وی هیولا پیدا کړو بل صورت جسمی د عناصر وی پیدا کړ هیولا په ذات کې چې د تقاضا د انضمام د صورت جسمی پراته ده دا د هیولا ذات خپله تقاضا ده دی کې چې دې ته د صورت جسمی څه شي منظم شي او پیوسته دي چې ورسره نو دا هیولا چې د صورت جسمی سره یو ځای شي نو د دې نه بیا څه پیدا کیږي او جسم پیدا کیږي نو دا قصه هم دغسې روانه وه دا کار چا روان کړی دی طالبه دی په لاس دا سلسله وی داسې تر عقل عاشره پورې راغله عاشل هیولا پیدا کړو صورت پیدا کړ نو بس د هر چا په وجود کې مثلا طالبه د هر چا په وجود کې هیولا او صورت شته دی بس دا هیولا او صورت سره منظم شي بل شی د عدم نه وجود ته راشي بیا سره یو ځای شي بل شی د عدم نه وجود ته راځي همداسې دا سلسله د انسانانو وی روانه ده خو دا مذهب خو د دوی باطل دی صراحتن او صراحتن ځکه باطل دی چې موږ او تاسې وایو چې فعال لما یرید خالق کل شی هلکه د ټولو اشیاو خالق څوک دی باری تعالی داسې واهیات دي چې دوی پکې اخته دي دویم طالب عقل راضي په معنا د چا سره د نفس ناطقه سره دا هم یو جوهر دی مجرد دی عقل جوهر نفس ناطقه جوهر مجرد دی نو کله عقل په دغه معنا سره راځي دا دوش او دریم کله ناکله عقل راځي طالبه په معنا د دلیل عقلی سره نو چې عقل دلته په معنا د دلیل عقلی سره راغی نو دلته د عقل نه کومه معنا مراده ده مونږ خو مخکې درې معناګانې وکړې نو دی اوس وایي واما العقل وهو قوة للنفس دا عقل چې دی نو دا قوة للنفس دا د نفس یو قوت دی بها چې په سبب د دې سره دغه نفس تستعد للعلوم والادراکات چې دا مستعد د علوم او د ادراکاتو ګرځېږي مستعد د چا ګرځېږي دا ادراکات چې د علوم پسې وروستو راوړی دا تفسیر دی ادراک دوه قسمه دی تاسو ویلي ادراک د کلي دی ادراک د چا دی د جزئی دی دا هر شي خپل ادراک یې کنه نو په سبب د دې سره دا مستعد ګرځېږي د علومو د پاره او د ادراکاتو د پاره اوس خپله درته وایي وهو المعنى او دا قصد کړی شوی دی بقولهم په دې قول د دوی سره چې عقل چاته وایي غریزتونه دا یو پټ صفت دی چې د دې پسې وروستو علم راځي په ضروریاتو باندې خو عند سلامت الآلات او سلامتۍ د چا کې شرط پکې دا دی چې آلات سالم وي نو په دې باندې علم ستا په چا راځي په ضروریاتو دا علم ستا په ضروریاتو دا په سبب د دغې عقل سره راځي دا یو قوت غریزه دی څه شی دی طالبه غریز جوړ ته ویل کېږي بنیادی شي ته ویل کېږي غریز بعضې صاحبان خطبې وایي که نه الحمدلله علی ذات عظیم صفات سمیع سمات تا خو ضرور نه ده طالبه دا ملایان بیخي په دې چې پوهېږي نه دا ضرور نه ده چې تاسو د هر وخت همدغه یوه خطبه ووایه نه دا کم د جمعې تقریر چې تاسو کوئ که نه دا بس تاسو د جمعې خطبه ده
ټولې نه برابرېږي. نو 3 حدیث خو دې زده کړي جمعې پوره چې تقریر کوې که نه، ورسره د یو آیت هم زده کړی. نو چا ولې خطبې ته پاڅېدلې الحمدلله نحمده ورسره ووایه، مقه آیت ووایه دا کوم دې تقریر کې لوستلی دی. او دویمې خطبې ته چې پاڅېدلې نو درود شریف ورسره ووایه او لږ د فضا اهل بیتو صفاتو که همدغه ستا تقریر د اخلاص. ملیانو همغه یو شی رانیولی الحمدلله عام بیا غلطه وایي، دومره اعراب کوی لا غلط وایي اعراب. او بیا چې کله دیزی تراشی الحمدلله علی ذات عظیم صفات سمیع ذمات کبیر شان جلیل القدر رفیع ذکر مطوع الامر جلیل البرهان فخیم الاسم عزیز العلم وسیل حلم کثیر الغفران. نو بیا الته عزیز العلم وایي. انصافدار عزیز په ګوره ذات من له الوصف دی، ذات مع الوصف دی عزیز. او علم دې څه شی دی؟ تنها وصف دی. نو علم ته عزیز کله ویلی کېږي؟ په علم باندې د عزیز اطلاق نه کېږي. هلته بس هغه کتابونو کې دومره شی لیکلی چې عزیز العلم. نو ملا خو دې په دې ډبې نه دی چې کوم شی کتاب کې لیکلی نو دی وایي چې همدغه به رښتیا وي. نه هغه عزیز نه دی طالب، هغه غریز العلم دی. دقیقه کتاب ګورئ. دا علم عقل یو صفت دی بقولهم غریزتون، یو غریزه ده جوور صفت دی. نو هلته هم داسې ووایه چې غریز العلم، عزیز العلم نه دی هغه. نو د هغې پسې پیوسته څه شی راځي؟ هله علم راځي بالضروریات. نو دا غریزه ماخوذ ده د غرض نه. او غرض ویلی شي چاته طالبه؟ یو شي خښولو ته، ډوب جوور څیز ته ویلی کېږي. دلته مراد د غریزې نه صفت اصلي دی. او دغه صفت اصلي د الله تعالی په نفس کې پیدا کړی د اول پیدایش نه. اول الله تعالی یو صفت پیدا کړي د اول پیدایش نه، نو دې ته غریزه ویلی کېږي. نو د عقل یو صفت دی چې علم په ضروریاتو باندې د تابع ګرځېږي په وخت د سلامتي د آلاتو کې. مراد د ضروریاتو نه حسیات دي. او علم په نظریاتو حاصلوي ولیکن په ترتیب د چا سره؟ د مقدماتو سره. د عقل په وجه علم په چا راځي؟ په نظریاتو هم راځي او په حسیاتو هم راځي. په حسیاتو راځي په وخت سلامتي د آلاتو کې. دغه لاس کې حاسده لمس پرته ده سالمه چې څنګه دې کېښودله نو بس تا علم راغی ورباندې. او که علم دې په نظریاتو راځي نو په چا سره راځي؟ بعد ترتیب مقدمات ترتیب کا کنه. نو چې کله دې مقدمات ترتیب کړه نو بعد ترتیب المقدمات ستا به علم په چا باندې راشي؟ په دعوې باندې راشي، په نتیجې باندې. نو دا طالب هم څه شی دی؟ عقل ته هم دلیل عقلي ویلی کېږي. پوه شوئ په دې باندې؟ وقیل جوهر، چا ویلی دی عقل یو جوهر دی چې په دې سره ادراک د غایباتو کېږي، خو بالوسایط په واسطې د ترتیب د مقدماتو سره. والمحسوسات یو په دې سره ادراک د محسوساتو کېږي، خو بالمشاهدت په چا سره؟ په مشاهدې سره. په چا سره؟ په مشاهدې سره. نو چې دا تعریف کړي خورج یو شي ته ده فهو سبب للعلم ایضا. نو دی دا هم سبب دی د علم د پاره. سبب دی د چا د پاره؟ که دلته څوک یو شبه وکړي چې هلکه تا دلته ویل چې فهو سبب للعلم ایضا، دلته تصریح په سببیت باندې نه وه پکار، ځکه دا خبره مخکې تېره وه. واسباب العلم دلته اوس څنګه وایي چې واما العقل فهو سبب، دا فهو سبب للعلم ایضا دا متن دی. دا د شارح خبره نه ده. نو معترض وایي چې پاس دې ویلي و که نه چې واسباب العلم ثلاثه. نو دلته اوس دوباره څه ضرورت دی چې اما العقل فهو سبب للعلم ایضا؟ نو دی راغی جواب کې ویل که دا خو تکرار دی، تاسو یې تکرار شنې دی. نو جواب کې چې دا تصریح ده تاکید د پاره شوې ده. او اصل کې دلته رد دی په ملحدینو باندې، په سمنیو باندې چې دوی منکر دي د چا نه د دلیل عقلي نه. نو تصریح یې وکړله د پاره د رد په دوی باندې. ګوره صرح بذلک، دی وی په دې باندې تصریح وکړی شوله بذلک لما فيه، ځکه په دې کې چې د خلاف د سمنیو دی او د ملاحدو دی په ټولو نظریاتو کې، او په بعضو کې د فلاسفو دی په الهیاتو کې. بناء علی کثرت الاختلاف و تناقض الاراء. دا غي اعتراض مخکې مونږ کړی دوی چې هلکه که چېرته رښتیا دا سبب د علم وی نو خلکو پکې اختلاف ولې کوو؟ نو دی راغی والجواب ان ذلک لفساد النظر. دا کم اختلاف چې راځي نو د وجې د چا نه؟ د خلکو نظرونه فاسد دي. نو فلا ینافي، دا منافي نه ده چې دا نظر صحیح من العقل مفیدا للعلم على ان ما ذکرتم استدلال بنظر العقل. نو ففيه اثبات ما نفیتم نو فیتناقضوا. بلې ته وګوره وایي ته چې عقل سبب د علم نه دی، نه تاسو چې کوم استدلال ذکر کوئ نو دا استدلال عقلي نه دی. وایي دا تاسو چې کوم استدلال د اثبات خپلې دعوې دپاره کړی په دې مو دعوه ثابتېږي که نه؟ که نه ثابتېږي خو بیا بد کوئ، په موږ یې جواب نشته. او که چېرته مو په دعوه ثابتېږي نو خو دا هم نظر عقلي دی که نه؟ نو ستا په نظر عقلي دې دعوه ثابتېږي په سبب د علم دې وي، او زما په نظر عقلي دې دعوه نه ثابتېږي سبب د علم دې نه وي. وګوره ورته
دی وی علی ان ما ذکرتم استدلال بنظر العقل نو ففيه اثبات ما نفیتم نو فیتناقضون د خپل متناقض د ستاسو د قول سره. اوس بل ټکی ته وګوره فان زعموا کچرت د دفع د تناقض د پاره دوی ګمانو کې چې انه معارضه للفاسد بالفاسد ویل که ستاسو وینا فاسده وه نو ستاسو دغې فاسد وینا معارضه مو موږ په فاسد سره وکړه په نظر العقل سره نه قلنا اما یفید شیئا زه ټیک ده وی معارضه د فاسد د په فاسد سره کړې خو پوښتنه کومه یا به دا مفید یو شي وي دا تا چې کومه معارضه فاسده کړې یا به دین یو فایده را حاصله شوي وي یا نه اما یفید شیئا یا به مفید یو شي وي نو که وي مفیده وي نو فلا یکونو فاسدا نو بیا څه شی نه او لا یفید یا به افاده نه کوي نو فلا یکون معارضه نو دې ته بیا څه نه ویلی کېږي یا به مفید د فایدې وي یا به نه وي که وه نو خو بیا فاسد ورته غلطه وای او که نه وه نو بیا د موږ سره معارضه نه صحیح کېږي. فإن قیل کون النظر مفیدا للعلم ان کان ضروریا مغه اعتراض دی خو په الفاظ یې جدا دي. مخکې تا وویل که چېرته څه شی هله فإن قیل که اعتراض کې وي چې دا نظر صحیح مفید د علم که چېرته دا ضروري وي نو بیا خو په کار دا ده چې خلاف پکې نه وي ځکه بدیهیاتو کې څوک اختلاف نه کوي کما فی قولنا الواحد نصف الاثنین وإن کان نظریا نو که نظري وي هغه نو بیا لازمیږي اثبات النظر بالنظر و اثبات النظر بالنظر دا باطل دی او دا خو دور دی. قلنا مونږ وایو الضروري قد يقع فيه خلاف ما خبره ده خو اما هله او لقصور فی الادراک ضروري کې هم کله خلک اختلاف کوي خو د اختلاف په حقیقت بنا نه وي د اختلاف ته وجې د چا نه وي د عناد نه وي یا د په ادراک کې قصور وي. فإن العقول متفاوت عقول متفاوت دي په اعتبار د فطرت سره باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادة من الأخيار من الاخبار احادیث ور باندې شته او النظری نظری کله ثابتیږي به نظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر لك خلق وي العالم متغير كل متغير حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضروره وليس ذلك د افاده د علم په خصوصیت دغه نظر سره نه ده بل لکونها صحیحا افاده د علم ذکر کی چې دا نظر صحیح دی مقرون دی د شرایطو سره چې د کم د نظر دی او د شکل اول و غیره د پاره نو فیکون كل نظر صحیح وی بهر نظر صحیح مقرون بشرائطه مفیدا للعلم مفید چا د پاره وفي تحقيق هذا المنع زيادة التفصيل يليق بهذا الكتاب نغبة خيالي په حواشيو کې درته راشي ان شاء الله.